په داسې شاید دغه سر نه خلاص. دا آیت چې د کوم چا په باره کې راغلی دی زه به دغه خبره درته وکړم. دا قصې په یاد ما مخکې درته ویلي وو چې د بدر چې دا کوم قیدیانو بندیانو په دې کې ډېرو کسانو وروسته اسلام راوړی دی، ایمان یې راوړی دی. په دې کې یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ هم پکې و. په دې قیدیانو کې هغه په دې قیدیانو کې راغلی وو. اوس د لږ خبره واوره. د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویلې ولید الله رسوله ما خو په زړه کې ایمان درلودی خو دغه ایمان ما پټ ساتلی و د کافرانو لویری په مکه کې لیا دوی دا د بدر جنگ لره زه په زور راویستلم په زبردستی راویستلم نو ما خو پټ ایمان ګویا کې راوړی و نو ته ما زه فیده د چیشته فراخي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د غایتونه رالو په دې موقع نبی علیه السلام ورته فرمایي چې نه ته او استاد و ورورونه دي راغلی یاست اوس په جنګ کې اوس دې نیول سوي یاست اوس که ایمان مو راوړی دی که نه دی راوړی فدیه اوس تی ته ګوري فدیه به ورکوي. یوه دا خبره وسوله. دویمه خبره ده چې حضرت عباس رضی الله عنه چا نیولی و. حضرت عباس رضی الله عنه یو بل انصاري صحابي دی کعب ابن بصر هغه نیولی و. دغه کعب چې کوم صحابي دی دا په درخته باندې ډېر لنډی سړی و. خود عباس رضی الله عنه په درخته باندې ډېر دنګ جګ سړی و. نو ده ویلې دغه لنډي صحابي چې عباس ما ونیوي نو ډېره د غیرت خبره و چې ډېر لوی سړی نیولی و. وی عباس رضی الله عنه ما ونیوي. هر چا خپل قیدیان یو به یو نیولی بل بابل نیولی د هر یو په خپل په دغه کې و. عباس رضی الله عنه ورته وویل د الله بنده کښېنه تا زه نه یم نیولی تا زه څنګه ونیولم ته ما نیوی سې. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته وفرمایل چې په درخته باندې لنډی و ول دا په حقیقت کې تا نه دی نیولی ول ته دعوی مه کوه چې اصرار مه کوه چې یا دا ما ونیوه. وی اصل کې ته ډېر کمزور یې دا ډېر په تا باندې زورور دی معلومه چې دا چې په دې کې تا سره په دې نیولو کې فرشتو مدد در سره کړی دی. بهرحال عباس رضی الله عنه نیول سوی په دې طریقه باندې و. او بل خبره ده چې یوه شپه رسول الله تاریخ کې راځي دا ډېره د غم خبره وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم پرش په خوب نه دی کړی اوښتی راوښتی په بستره مبارکه کې خوب نه ورتلی. بیا وروسته سهار چا ورته ویلي چې حضرت تا برایګر د شپه خوب نه دی کړی خیر ولي څه وجه وه. ده په جواب کې ورته فرمایلی دي چې زما اکا په زولنو کې پروت و بند و نو ماله څنګه خوب راغلی و. حضرت عباس رضی الله عنه ورسوي هغه په زولنو کې او په دغه کې بند و په هتکړیانو کې. په دې وجه باندې بیا صحابه کرام راغلي دي بیا د اکا حضرت عباس نه په ټولو قیدیانو کې دغه دا یو قیدی چې دی دا بیا خلاص کړی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل خبره ما هغه درته کوله چې بی فدیه به ورکوې ته یې دوه د ورورونه دي په جنګ کې راغلي یاست نیول سوي یاست به خامخا فدیه ورکوې. دی په دې موقع باندې نبي علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې فدیه خو به ورکم زما او د دوه ورورو له کومې خوا یې ورکم دونه پیسې زما له کومه دي. په دې موقع باندې رسول کریم صلی الله علیه وسلم جمله ورته وفرمایله چې وی فاین الذي دفنت انت وام الحزن تا او هغه ستا کور والا چې هغه په نیمه شپه باندې مال هلته پټ کړي په حویلي کې په فلاني ځای کې هغه مال چیرې دی هغه حریان سو چې الله کوي لکه مخه هغه ورته د الله رسول ما اخبرک ته په دې باندې چا خبر کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې الله اخبرني خدای پاک ما زه په دې باندې خبر کړم. دا نه دی نبی علیه السلام ورته ویلي لکه دا د اوس پیران یا د ټګان یا دور دلی چې به زه پټ وینم یا زنان یا نارینه زه پټ وینم او پټ خبره نه درته کړې ډایرکټ ورته الله اخبرني خدای پاک زه خبر کړی د وحي په ذریعه باندې. بیا د ورته ویل چې د الله رسوله بس په دغه ساعت باندې د اظهار د خپل ایمان په دې الفاظو باندې کړی دی وی اشهد انک صادق وان لا اله الا الله وانک رسول الله. د الله رسول زه ګواهي ورکوم چې تا بالکل رښتیا وویل رښتونه او زه د دې خبرې ګواهي ورکوم چې د الله د توحید ګواهي ورکوم چې الله یو دی او زه ستا د رسالت ګواهي ورکوم. بیا ورته وفرمایل چې عباس رضی الله عنه چې واقع د الله رسول نیمه شپه وه تکه توره شپه وه ما خپله کور والا مې را روانه کړله مال ډېرو ځای مې روش مال راسه په دا ځای کې به پټ کړو زه سبا د بدر جنګ له روان یم څه معلومه ده که زه هلته وویستل سم قتل کړی سم نو ستا او ستا د بچیانو به بیا دا د روزګار به یو ترتیبي نو په دې وجه هغه مال چې په توره شپه کې ما په یو ځای کې مال پټ کړی و نو هغه تا راوښولې بس ته یقیني د الله رښتونی پیغمبر یې. او دویمه خبره ده چې دغه آیت خو د ده په باره کې رالی
د ورته ویل ما ایمان راوړی دی نو له ما زه فدیه مه اخه. دلته آیتونه خدای راواستول چې ته عباس ته ووایه یا د نور چېر څوک دا خبره کوي ورته ایمان که در راوړی دی که واقع خدای پاک ستا په زړه کې ایمان ولیدی که ته واقع په خپله خبره کې ستا په زړه کې اخلاص ولیدي که ته مخلص وي په دې خبره کې که نه د منافقت والا ایمان نه و د فدیې څخه د ځان خلاصول والا ایمان نه و که حقیقي ایمان و نو بیا چې دا په فدیه کې کله تازه 50,000 درهم تللی دي د دې په تر دې به ښه بدله خدای درله درکړي هم په دنیا کې هم په آخرت کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې خدای دا وي کله تازه دونه مال په فدیه کې ولاړی خیر دی پروا نه لري د دې په بدل کې به خدای پاک تاته ډېر مال درله درکړي. نو تفسیر قرطبي کې لیکلي دي چې عباس رضی الله تعالی عنہ به فرمایل چې الله پاک دغه وعده له ما سره یقینا پوره کړه. هغه داسې را سره پوره کړه وي زه دونه سرمایه‌دار نه وم زه غریب سړی وم غریب هم نه وم د متوسط درجې سړی وم خو ډېر سرمایه‌دار نه وم وي نن زه هغه سټیج ته د دې فدیې په برکت سره ورسېدم چې ما فدیه ادا کړله او خدای پاک خپله وعده را سره پوره کړله. وي نن زما 20 غلامان دي هر غلام ته ما معزون فی التجارت ما د تجارت اجازه ورکړې ده هر یو ته 20,000 درهمونه په لاس ورکړي دي په هغه کې هر یو د خپل اختیار دی کاروبار پکې کوي. نو دا چا عباس رضی الله او مزید لیادا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمزم د اوبو چوکیداری او حجانو ته یا مسافرانو ته ورپلاول دا کار د عباس رضی الله په ذمہ ولګوي چې دا ستا د به فرمایل چې د ګرد مکه مال و ما تراکه دغه د زمزم د اوبو چې د ورپلاولو کوم خدمت دا به چاته نه کوم ور. نو دا خدای پاک دینی برکات دنیوي برکات او اخروی برکات ټول ورل ورکل په توجه په اطاعت الله او په اطاعت د رسول صلی الله علیه وسلم باندې لدی علاوه چې ورسته به جنگ سعودي د بحرین لخوا زمال راغلی دی بحرین د ملک نوم دی لا اخواز دومره غټ مال راغلی او دومره ډیر مال راغلی چې حد نه و. دا ګرد د مسجد نبوي په مخ کې کړه پرته و د سرو د سپینو د زرو یو پیسو د درهمو د دینارو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته زل ورکول خپل په مقدار باندې خپل اکایر او عباس رضی الله تعالی عنہ واغه ته وی چې جنوایخ هغه ورته کښې رسي په دا پټو کې یا پر پلنډ چې ولا په دې ډکول دون سوچ را پورته کوي نه سول وس په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا د الله رسوله د الله حبیب دا خو را سره راپورته نو تر دغه نبی علی السلام په عمر باندې په درجه کې خو ډیر په درجه کې خو خپل درجه ده په عمر تر کښنی وو او بل وراره د زوی په درجه کې یعنی اکا د پلار په درجه کې په دې وجه باندې عباس نه نو داسې هغه د مشروطو په خاطر باندې حکم غوړته وکړل د الله رسول دا سره راپورته کړل. نبی علی صلوات و سلام ورته فرمایي چې زه خو نه د سره راپورته کوم. بیا هغه ورته وی عباس رضی الله عنه چې ته نه پورته کوي بل چاته خو چې غیر سره پورته کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې بل چاته نه خندا ولا غپ ولا مجلسونه سره کول بل چاته نه ویم یو خدای الله بنده خو دغه یو څه څونه وړي سي څونه پورته کوي سي بیا هغه خود یې څه بدخ کړي بس پلان د دونه سول چې په مټ کې د پورته کله نو دونه پیسې دا د پښا باندې وړي د بداول چې پیدا برکت ګرځي خبره دي چې کوم فدیه ما د الله او د الله د رسول اطاعت کې ما ورل ورکړل. نو رسول الله د چې بیا د پلنډ اخیس کې په روایتو کې راځي چې نبی علی السلام د شاله خو دی قتل د خوشحالي په وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خندل بسی دومره خوند ورکوي چې باید هغه سړی دی چې یو ورځ زولنې په لاسو بپښو کې چې مال د غم له وجه زخماله پرش په خوب نه دی راغلی دا نبی علی السلام ته ډیر خوند ورکوي. او بل چې دوی په دې قیدیانو کې دا یو دغه را پیات سو په دغه بندیانو کې یو بندي د رسول کریم صلی الله علیه وسلم زم ابو العاص دام بخشو د نبی علیہ السلام لور حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د په نکاح باندې و دا هم بخشیو وسله د سردونه مال لکه خو چې د په فدیه کې ورکړی وي ځان آزاد کړی وي په دې وجه باندې لمکه ز خپل کوروالا یعنی د نبی علیہ السلام لور حضرت زینب رضی الله عنها هغه خپل د غاړي هار ور راواسوي چې دغه په فدیه کې ورکه بزان اخلاص دغه هار چې دلته رالی په روایت کې راځي فلما رآها رسول الله صلی الله علیه وسلم رق لها رقه شدیده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه هار ولیدي ډېر زړه نرم سو او تر سترګو مبارکو د نبی علیه السلام موش کې رالی زړلې دي زړلې په چش باندې دا هغه هارو چې دا د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ته په واده کې حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم مصر کور ولا چې هغه ته وفات شوی او بیا دوره د مؤمنانو هغه مصر مور هغه په جهیز کې یا په ودولای چې دغه هاري راخستي
نو نبی علیہ السلام چې هغه ولیدل نو خدیجه رضی الله عنها سترګو ته ودرېدله چې بای هغه د هغې خدمات د هغې کیسې چې دي د هغې خدمات یا د هغې فضیلت اهمیت یا د هغې چې کوم فهم دی د هغه اندازه له دې ځکه وایسي چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هغه څونه غټه درجه ده د ابوبکر جنه لور ده له نبیانو بعد چې تر ګردو د غټې درجې انسان دی دغه لور ده او چې په نبیانو کې تر ګردو د غټې درجې نبی دی دغه کوروالا ده د مؤمنانو مور ده پر نبی علیه السلام په دا کوروالاو کې دا ډېره ګرانه دغه عایشه رضی الله تعالی عنها هغه زنانه ده چې دې له جبرئیل علیه السلام سلامونه ویل د الله رسول صاحب پر کوروالا زما سلامونه ویل پر عایشه باندې زما سلامونه بار بار لیکن حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په خپل کور کې ناستي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها مر سره ناسته ده د مابین کې حضرت جبرئیل علیه السلام تشریف راوړي جبرئیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې د الله رسوله خدای سلامونه وی پر حضرت خدیجه باندې زما پر خدیجه باندې سلامونه وی د دې د فضیلت اندازه لدی خبرې زته ولا کوم چې دا څومره د فضیلت خاوند او اوس دا یو مسله ده کنه ما ته یو چا وویل چې ته پر پلانی باندې سلامونه وی نو د دې جواب به ته څه ورکوې وعلیک وعلیه السلام یا وعلیکم السلام حدیث کې 3 صيغې راغلي دي نو دغه خو طریقه اسانه ده چې خدای سلام دراواستي د دې به څه جواب ورکوې دا خو نشي ورته ویلی چې وعلیه السلام چې پر خدای دم سلامتی ای پر خدای دم سلامتی ای ځکه خدای په خپل سلام دی د چی سلامتی دی خدای خو خلکو ته سلامتی ورکوي دا ته څنګه وی چې وعلیه السلام د دې جواب په هیڅ قران کې نه ورغلی نه په هیڅ کتاب کې نه په حدیثو کې نبی علی السلام تر اوسه نه وچاته معلوم وز د دې د عقل او د فهم اندازه به لدې زولګه چې دې په خپل دغه جواب ورلور کړی دی چې هغه نبی علی السلام ورته فرمایي چې خدیجه دغه جبرئیل علی السلام دې زما سره ناستي وی الله پاک وی چې زما پر خدیجه باندې سلام وی دې فورا جواب عجب ورلور کړی جواب دا ورور کې چې ان الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وی الله پاک په خپل سلام دی زه څنګه برغه سلام ورواچم ومنه السلام او سلام د دله جانب راغلی دی نو زه به زیاده شي زه ولاړه بسم بس پر قاصد باندې به سلام واچم چې وعلى جبريل السلام بس پر جبريل باندې د سلامتی نو به هر حال دا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا وریاده صلی په دې موقع باندې ما د ټول چې هغه زوم لري هغه هار او ترتیب محمد رسول